که سود خو د خدای سره جنگ دی چې څوک د خدای سره جنگ کوي او سود کوي نو د هغه به نتیجه صحیح قرآن کې خدای ویلی دی چې دا د خدای سره جنگ دی الله تعالی وایي که تاسو د سود نه منع کیږئ فاذنوا بحرب من الله ورسوله د الله او د رسول د طرفه یو عظیم الشان جنگ له تیار شئ تاسو سره خدای د طرفه او د رسول د طرفه د جنگ اعلان کیږي زما د ایمان او د عقیدې ډیرو معززو حاضرینو او مسلمانانو ورونو زمونږ دا دین پنځه حصې دي یو ته عقاید وای ته به صحیح مسلمان الله جوړېږي چې عقیده دې صحیح شي دویم عبادات دي یوازې عقیده صحیح شي سړی مسلمان شي عباداتو کې کمزوری نو دې ته فاسق مسلمان وای دویم نمبر عبادات دي درم معاشرات دي خلکو سره زندگی کول دا هر چا حقوق پیژندل د معاشري سلورم نمبر معاملات دي کاروبار تجارت زراعت دا په کومه طریقه کې پنځم نمبر اصلاح معاشري سوچ کول چې هغه ته تصوف هم وای احسان هم ورته وای ځان سمول او د نورو خلکو د اصلاح کوشش کول دا پنځه واړه کارونه چې راجمع شي دې ته دین وای او دا سړی ته چې دا پنځه واړه کارونه کوي دې ته دیندار مسلمان وای په دې پنځو سيزونو کې یو کې کمزوري راشي دا سړی مسلمان خو وي خو دیندار مسلمان نه یو سړی عبادت ته ډیر زور ورکی فرضی عبادتونه خو پرېږده چې سنت او نفلی عبادت هم د دنه نه پاتې کېږي ډېر اهتمام سره کوي خو ولې معاشره کې دی کمزوری یا معاملاتو کې دی کمزوری کاروبار کې د حلال او د حرام تمیز نه کوي نو دا دیندار مسلمان نه دی د اسلام د نظره اگر چې موږ او تاسو ورته دیندار وایو مونږ هغه سړی ته دیندار وای چې جمع کوي پنځه وخته منځ کوي ذکر اذکار تلاوت او تهجد کوي مونږ وای دا سړی دیندار دی که د هغه معاملات هر څنګه دي نه د دین تعلیم زمونږ دغه نه دی زمونږ د دین تعلیم دا دی چې معاملات به دې صحیح عبادات هم ضروری دي خو د نوافلو نه د ذکر اسکار او د ډیرو تلاوتونو نه دا خده چې معاملات ستا صحیح کاروبار دې د شرع مطابق رزق دې صحیح دا ډیره ضروری خبره ده تاسو مونږ ته نظر واچو او د اسلافو د بزرگانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه وخت او د هغې معاشري او د هغې زندګۍ ته وګورو موږ ته به دا خبره په واضح ټکو کې معلومه شي چې هغوی د حلالو څومره کوشش کړی او د حرامو نه څومره ځان ساتلی هغوی د معاملاتو څومره سوچ کړی او بیا موږ د خپل کاروبارونه او د معاملات د هغوی سره موازنه کوو نو یو لوی فرق به موږ له واضح راشي مونږ صرف د جمع کولو په کوشش کیو مونږ صرف د ډیرولو په کوشش کیو مونږ صرف د یو بل مسلمان رور نه د مخکې کېدلو په کوشش کیو دا کوشش او تمیز مونږ نه دی کړی چې دا زه څه کوم دا حلال دی او که حرام دی دی وجې نه د حلال او د حرامو د لارو ټولو انتخاب مونږ کړی دی او اسلاف د دین او صحابه کرامو هغوی چې په یو معامله کې به یو کم 100% احتمال د رواوالي و
او یو احتمال او شبهه به پکې د نارواوالي وغه کار به نه کاو ځان به ساته تاسو به هغه واقعه اورېدلي تابعینو دور کې شوی و چې یو سړي د بل سړي نه ځمکه واخیسته هغه په دې ځمکه کې د اخیستونکي کور شروع که آبادي پکې کوله چې بنیادونه کنستل نو په هغې کې یوه خزانه راووتله سره زر دي او جواهرات دي قیمتي څیزونه دي چې چا نه دا ځمکه اخیستې ده هغه یې راوغوښته هغه ته وایي وروره تا نه چې کومه ځمکه ما اخیستې هغې کې دا خزانه راووته او ما ځمکه د کور دپاره اخیستې وه خزانه مې درنه نه ده اخیستې دا پیسې او دا کومې کټوۍ چې دي او دا سره زر او جواهرات دي دا دې وړه دا زما نه دي هغه ورته وایي وروره ما نه دی پکې ښخ کړي دا به پکې چا کړي ما به ځمکه تا ته درکړې ده د هر څه سره زه نه وړم دا ستا دي او ورته وایي د ته به وړې زه ځان سره نه پرېږدم او دا بل ورته وایي ته به اخلې زه ځان سره نه وړم دې ته اوس مسلماني وایي دواړه زور کوي په جګړه شو او جګړه په دې نه ده چې زه اخلم جګړه په دې ده چې ته به اخلې ما به د دې غم نه بچ کې دې کې شبهه ده جګړه د وخت قاضي ته لاړه قاضي شریح رحمه الله تابعی دی هغه ته دا فیصله لاړه آیا ورته وایي ستا څه مسله ده هغه وایي ما ځمکه د ده نه اخیستې په هغې کې خزانه راوتې خزانې یاداشت نه دی شوی دا زه نه اخلم دا د ده ده بل ورته وایي ما ته خو د پخوا نه دا ځمکه همداسې پاتې وه ما خو پکې نه ده ښخه کړې دا خزانه پکې ما نه ده ښخه کړې دا د ده ده دی به وړي قاضي شریح ډېر هوښیار سړی و او ډېر بزرګ عالم دین و او ورته وایي ستا زوی شته یو ته وایي او بل ته وایي ستا لور شته وایي او وایي داسې به وکړو تاسو خو دواړه ډېر بزرګان یئ ستاسو رشته به قایمه کړو دا لور والا به دا لور د دې بل سړي ته چې چا زوی دی ده ته په نکاح ورکړي او ورته وایي ټیک شوه او دغه کومه خزانه چې راوتې ده دا به د دې جینۍ مهر مقرر کړو ته به هم ته خلاص شې دی به ته هم خلاص شي او دا خزانه به هم بهر نه وځي او روا ده بس هغوی دواړو ومنله بس وایي ټیک شوه نو ګورئ چې سړی سوچ وکړي او اوس موږ دې وخته د هغې وخت سره مقایسه کړو نو موږ ته به داسې مثال چرته را نشي او افسوس خو دا دی افسوس دا دی چې اسلام موږ سره شته مقه نقشه چې کومه نقشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې وه قرآن موږ سره هغه قرآن دی چې کوم په رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوی موږ یقین سره دا ویلی شو زموږ په ایمان دی هغه قرآن موږ سره موجود دی چې کوم د صحابه په عملو او صحابه په کم ځای ته رسېدلي وو خو موږ سره کردار نشته مونږ چې بیانات کوو نو د صحابو کردار خلکو له پیش کوو څه وایو داسې وایو چې قاضي شریح زمانه کې داسې شوي وو د عمر زمانه کې داسې شوي وو د ابوبکر زمانه کې داسې شوي وو خپل کردار مونږ نشو پیش کولی چې زمونږ څه حال دی مونږ سره اسلام شته مونږ سره قرآن شته مونږ سره دین شته د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات مونږ سره شته خو مونږ سره کمی د یو څیز دی چې بس کردار را سره نشته عمل را سره نشته ځکه مونږ خوار وزار یو مسلمان خوار وزار دی ذلیله دی په هر میدان کې رستو پاتې دی چاته مونږ خپل کردار نشو پیش کولی صحابه کرام به چې تاسو خو به واقعات اورېدلي انډونیشیا د مسلمانانو ټولو نه لوی ملک دی د نفوس افرادي قوت په اعتبار سره او هغه څنګه مسلمانان شوي دي دغه ابتدا د اسلام د څنګه نه وه دوه صحابه کرامو هلته کاروبار شروع کو
دکانونه جوړ کړل، یو بم دکان کو بل بم دکان کو، دواړو اتفاق وکړ چې د مانځه ټیم راځي نو دغه ځای کې به چمن دی، دی کې به یو ځای مونځ کوو، جمع به کوو، یو به امام بل به مقتدي، یو به اذان وکړو دا بل به ورغی، دواړو به جمع کوله او خلکو سره به دوکه نه کوله، خلکو سره به قرض کاو، د خلکو ضروریات به پوره کول، د خلکو د ضروریاتو د پوره کولو کوشش به کو، اسلامی طریقې سره اخلاقی طریقې سره به خپل تجارت په مخه بوتو. د نورو خلکو چې دوی ولیدل نو خلک یو یو دو دو پنځه پنځه مسلمانان کېدل چې دا زمونږ څه ژوند او زندگی ده، اصل زندگی خو د دوی ده، دین خدا دی چې دوی په کم دین باندې لګیا دي، زمونږ څه دین دی دا مونږ پسه کې لګیا یو. نو د هغوی کردار ته وکتل، ټول وطن او ټول علاقه مسلمانان شو. دیو جنا صحابه کرام به چې کوم ځای ته تلل هغوی د خولې ډېرې خبرې نه کولې، ډېر بیانات او تقریرونه به نه و چې داسې شی او داسې، دا قیسې پیسې نه وې ډېرې، بس خلک به ورته ویل موږ څه وکړو، هغوی به ورته ویل کونو مثلنا، بس زمونږ په شانې شئ، موږ له وګورئ دغه شان شئ، بس مسلمانان. حدیث شریف کې پرون مې یو کتاب کې وکتو، حدیث شریف کې چې بهر نه به څوک راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته، پته به نه لګېده چې نبی علیه السلام کم یو دی، ځکه ټولو صحابو به لباس ناسته ولاړه نشست برخاست پټکې جامې صادر هر څه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان، کردار سمو، پته به پکې نه لګېده چې پیغمبر کم دی او امتی کم دی، معلم کم دی او شاگرد کم دی، دا پته به نه لګېدله. بهر نه به چې څوک راغی چا نه به غلي تپوس وکړو چې محمد کم یو دی، چا به ورته اشاره وکړه هغه دی، نه بیا به هغه ته متوجه شو. دې ته اوس کردار وایي. مونږ چاته خپل کردار نشو پیش کولی، مسلمان دې حالت ته رسېدلی، زمونږ نقشه ده صحیح نه ده. نو بنیادی خبره داره چې معاملات سمول دا د دین حصہ ده. تجارت کوم په کومه طریقه به کوم، د اسلام راهنمایي موږ سره شته. زراعت کوم په کومه طریقه کوم، د اسلام راهنمایي موږ سره شته. دکانداری کوم په کومه طریقه به کوم، د اسلام راهنمایي موږ سره شته. باید د اسلام د راهنمایي نه موږ رڼا حاصله کړو. خدای به په لږ کار کې ډېر برکات هم واچوي او الله تعالی به د خیر او د برکت ذریعہ مو ګرځي، برکات هم پکې خدای چي. تجارت کاروبارونو کې خو ډېر مهلک بیماریان دي، ډېر غلط غلط کارونه دي پکې، خو د ټولو نه یو غلطه بیماری د سود بیماری ده. سود عربی کې دې ته ربا وایي، خدای دې ته موږ او تاسو وساتي. مقصد مې دا دی چې تاسو ته دې حوالې سره څو خبرې وکړم، دا مقدمه مې دې د باره کېښوده. سود باره کې قرآن کریم کې خدای وایي یمحق الله الربا ویربی الصدقات. سود مال ختمی، بے برکته کوي، او صدقات دا مال ډیری. دو څیزونه دي، ظاهر کې که موږ وګورو یو د ډیروالی شی دی، خو خدای ویلي دا ډیر نه دی، دا مال کمی. بل موږ له د کموالي شی ښکاري، خو خدای ویلي پروا مه کوئ دې سره ډیریږي. اوس د خدای خبره صحیح ده که زمونږ سوچ صحیح دی؟ ښکاره خبره ده، د الله تعالی خبره صحیح ده او زمونږ په ایمان دی. خدای ویلی دي چې سود خو تاسو ته داسې ښکاري چې ما مال ډېر شه، خو ګوره دا مال کمی ګورئ. یمحق الله الربا، مال سود ختمی، محو کوي. الله تعالی دغه مال بې برکته کوي چې کوم کې سودي. ویربی الصدقات، او الله تعالی زیادت ورکوي د صدقې والا مال ته. کم مال کې صدقه کېږي خدای زیادت ورکوي، پراخی. دویم حدیث شریف کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الربا وان کثرا فان عاقبته تسير الى قل وفي روایت الى قلة. سود که څومره ډیر شي انجام دا ده چې بې برکتي به بس ختم به هېڅ به هم نه، اخره کې به هېڅ هم نه. ډېر سودخواره به تاسو هم لیدلي چې اخره کې هېڅ هم نه، خیر و خلاص. قرضداري مړه شي، بې برکته وي.
دویم حدیث شریف کې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای درهم من الربا یاکله الرجل، یو روپۍ د سود چې یو بندی خوري، یو سړی خوري، دا داسې ده لکه شپږ دېرش کرته چې زنا وکړي، شپږ دېرش کرته چې زنا وکړي. یو سړی زنا وکړي زمونږ ستاسې په نظرونو کې څومره کمزوری، څومره په بد نظر ورته ګورو، قابل هم د دې دی چې په بد نظر ورته وګورو. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یو ځل سود کول داسې دي لکه شپږ دېرش کرته زنا کول، او په یو روایت کې راغلی لکه د مور سره زنا کول. دا څومره بده خبره ده. خدا افسوس دا دی الله تعالی قرآن کریم کې مونږ له صریح فرمایلی دی یا ایها الذین آمنو، اے د ایمان والاو لا تاکلوا الربا، سود مه خورئ، اضعافا مضاعفا، دوه چند او په زیاتو چندونو. او چې سود هم کله پرېښود واتقوا الله، د خدای نه ویرېږئ لعلکم تفلحون، د دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. چې سود هم پرېښود توبه مو ویسته، الله تعالی د طرفه وعده ده لعلکم تفلحون، تاسو به تجارت کې کامیابېږئ، تجارت به د خدای پراخه کوي، خدای به پکې برکت اچوي. قرآن کې وعده ده زموږ په ایمان دی. خو افسوس دا دی چې مونږ کاروبارونه کوو، خدا تپوس نه کوو چې دا کار زه کوم دی کې سود شته که نشته، د سود شبهه پکې شته که نشته، د دې باره کې مونږ تپوس نه کوو. استنجا باره کې تپوس کوو، د مانځه باره کې تپوس کوو، د اودس باره کې تپوس کوو، دې مسلو کې تپوس کوو، خو سود باره کې تپوس نه کوو. ځکه زمونږ عقیده دا جوړه شوې ده چا خوند له د پی که د خري او که د سپی، بس زمونږ نظریه دا جوړه شوې چې مونږ له پیسې ګټل پکار دي، دې کې لا د دین د رهنمایۍ څه ضرورت دی، پیسو ډېرولو کې د دین د رهنمایۍ څه ضرورت دی. زمونږ تصور دا جوړ شوی دی. اوس الحمدلله یو د فخر او د خوشحالۍ خبره دا ده چې حکومت د طرفه هم دا سوچ شوی دی چېرې دا سود ختم شي، او علما کرامو هم دا کوششونه شروع کړي دي چې د سود د ختمولو یو ترتیب شروع شي. علما جید علما کرامو، زبردستو او غټو مقبول علما کرامو، هغوی دا جدوجهد او کوشش شروع کړی چې سود سرکاري سطح باندې ختم کی. کچرې دا وشي نو یقین دا دی چې د دې ملک اقتصاد به هم خدای ښه کي، قرضونو نه به هم خدای اخلاص کی، اقتصادونو کې به کارونو کې به خدای برکات واچي او خلک به هم خوشحاله وي. ځکه سود خو د خدای سره جنگ دی، چې څوک د خدای سره جنگ کوي او سود کوي نو د هغه به نتیجه صحیح. قرآن کې خدای ویلی دی چې دا د خدای سره جنگ دی. الله تعالی وایي که تاسو د سود نه نه منع کېږئ فاذنوا بحرب من الله ورسوله، د الله او د رسول د طرفه یو عظیم الشان جنگ له تیار شئ. تاسو سره خدای د طرفه او د رسول د طرفه د جنگ اعلان کیږي، نو خدای سره څوک جنگ کولی شي؟ او چې خدای چا سره اعلان جنگ وکړي، اعلان جنگ له څه ضرورت دی؟ خدای داسې هم دا ورمېږه ورماتولی شي. خو اعلان جنگ موږ ته وایي چې الله تعالی وایي دا زما دشمن دی، سودخور زما دشمن دی، دنه ځان ساتئ، دا زموږ دپاره وایي چې فاذنوا بحرب من الله ورسول. او حدیث شریف کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی قیامت پر ورځ به سودخور خدای مخې ته ودرئ او ورته وایي به خذ سلاحک للحرب، وسله دې راواله ما سره جنگ کوه که نه، تا ته ما اعلاني جنگ کړی و دنیا کې، پس ما سره جنگ کې وسله دې راواله، نو بیا به زموږ څه صورت حالي. نو باید منګه د سود نه هم ځان وساتو او د شبهې د سود نه ځان وساتو چې شبهه پکې ډېر کارونه داسې چې په هغې کې شبهه وي. یو ځل یې داسې چل وشو چې یو صحابي دی یو څیز یې واخیسته د بل صحابي نه، مثلا په 1000 روپۍ واخیسته او بیرته په هغه باندې په 1500 خرڅ کړه. عایشې رضی الله تعالی عنها نه تپوس وکړو چې ما څنګه وکړو؟ عایشه رضی الله تعالی عنها ورته وایي هغه صحابي ته ووایه چې د نبي علیه السلام سره د څومره جهادونه او حجونه کړي ټول دې باطل شو، که چېرې دا د غلط کار نه منع نه شي، توبه ونه باسي. اوس دا شل دی موږ د یو چا نه شی واخلو او په هغه یې بېرته ارزانه خرڅ کړو، نو دې ته
صحابه کرام د سود په نظر کتل. دا بعضې معاملات شروع شوي دي، بعضې خلک کې کوي بعضې معاملات چې خپې ورته وبوته کوي او هغه صریح سودي. نو هره معامله چې موږ کوو باید دینی راهنمایي حاصله کړو. دې کې به د آخرت او د دنیا فایده وي چې په هر کار برابرېدی هم شي. یو کار غلط دی، دا بل مسلمان هم دا نه د خوښه چې زه غلط کار وکړم، هغه هم دا غواړي چې په صحیح طریقه یې وکړو. بس هغه کار د غلطې نه صحیح طریقې ته را منتقل کېدی شي که نه، ګټه دې پکې لګوي، لږه کې به خدای برکت واچوي، او چې ډېر یو برکت پکې نه وي نو سبب یې وکړي. نو موږ او تاسو کوشش وکړو چې معاملات صحیح کړو، د خدای نه ویرېږو، د حرام رزق نه ځان بچ کړو. انشاءالله زموږ عبادتونه به هم خدای قبول کړي، دعاګانې به هم قبولې کړي، او الله تعالی به زموږ زندګي هم صحیح کړي. الله تعالی دې زموږ دنیا او آخرت دواړه ښایسته کړي، او الله تعالی دې په موږ او تاسو خصوصي رحم کرم وکړي. درود شریف وایي.